الرحمن الرحیم کتاب الصوم. اول موږ باید د دې کتاب ربط وای د ما قبل سره. مخکې چې کوم کتاب ولو هغه کتاب الصلات. صلات چې کوم دی دا بدني عبادت دی او صوم چې کوم دی هغه بدني عبادت دی. نو نماز بدني عبادت سلو، صوم هغه هم بدني عبادت. اول موږ وایو صوم لغوي معنی او اصطلاحي معنی. صوم په لغت کې وایي امساک ته، او په شریعت کې وایي الامساک عن الجماع وعن ادخال شيء بطنا له حكم الباطن من الفجر الى الغروب عن نیت. یا موږ په آسان الفاظ کې داسې وایو چې امساک د اکل او د شرب او د جماع څخه، چې امساک به سړی کې د نزدېکت څخه د خپل ښځې، او بل به څه چم کې اکل او شرب چې کوم دي، خوراک څښاک، دا درې شیان پر ده باندې منع دي په روژه کې. چې دا درې شیان دي څه منع سلو، د سهار د صبح صادق څه ونیسې، بیا د ماښام تر اذانه پورې یا تر لمر پټېدو پورې، بس دا روژه ده. بیا د سهار د سپېدو څه ونیسې، بیا د ماښام تر اذانو پورې یو شی به نه خوري، نه به خوراک نه څښاک او نه به نزدېکت د خپلې ښځې سره کوي. دا درې شیان پر ده باندې چې دا منع دی. بل چیز دی، د روژه څه ټیم پره سوې ده. روژه چې کوم ده دا په دویم کال د هجرت باندې پره سوې ده. میاشت د شعبان وله، د شعبان په میاشت کې حکم د الله رالی چې کتب علیکم الصیام. په دویم کال د هجرت باندې دا څه پسې ده، پره سوې ده. الفصل الاول، خلاصه بالاول د دې باب کې چې کوم دی هغه 12 احادیث دي. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حضرت ابو هريره فرمایي چې ویلو نبی عليه السلام، اذا دخل رمضان، سو چې داخل سي رمضان، سو چې راسي رمضان، دا میاشت مبارک راسي، نو څه چم کیږي، فتحت ابواب السماء، خلاص کړل سي دروازې د اسمانونو. ور ابواب جمع ده، دا ګردي دروازې د چا د اسمانو خلاص سي. وفي روایت او بل روایت کې راځي فتحت ابواب الجنه، خلاص کړل سي دا دروازې د جنت. وغلقت ابواب جهنم، او بند کړل سي هغه دروازې د جهنم. وذا فتحت ابواب السماء او فتحت ابواب الجنه. په یو روایت کې راغلي دي د اسمان دروازې خلاص سي، په بل روایت کې راغلي دي چې د جنت دروازې خلاص سي. اوس د دې څه مراد دی؟ یو روایت کې د اسمان دروازې، بل کې د جنت دروازې. کدا اول روایت الفاظ واکه فتحت ابواب السماء، نو بیا شارحین د حدیث څه فرمایي؟ هغه دا کنایه ده د تنزيل الرحمت څخه، چې د اسمان دروازې خلاص سمانه الله پاک په دې میاشت کې رحمتونه، خصوصي رحمتونه نازلې په چا باندې؟ په خپل بندگانو باندې. ځکه برکات نازلېږي په دې میاشت کې. او خالی ته دا وګوره چې هر رقم مسکین سړی په دې میاشت کې د روژه مات تر ګرد کال تر خوراکو هغه چې شوي اعلی وي. د مسکین سړي خوراک په میاشت د روژې کې هغه د ده چې کوم عام ژوند دي تر هغه ژوند چې شوي لوړ وي. د الله پاک برکت کې اچي. عام وخت کې چې کوم دی هغه دی خالي ډوډۍ او سالن خوري، لیکن په روژه کې چې کوم دی هغه د ده پر سرخان باندې ډوډۍ، سالن، چټني، شلومبې، اچار، پکوړې، دا شان څه او د هغه سره سات په روژه مات باندې شربت، دا ګرده موجود وي. نو ډېر کم خلک چې هغو سره دا شی نه وي، الله پاک دې هغو ته هم دا شی ورکړي. نو چې فتحت ابواب السماء، خلاص کړل سي دا دروازې د اسمانونو. معنا څه معنا؟ رحمتونه برکتونه نازلېږي په دې میاشت کې. او کابل روایت واقع چې د روژه داخله سي نو دروازې د جنت خلاص کړل سي. نو بیا څه معنا ده؟ بیا شارحین وایي دا کنایه توفیق څه د خیر،
انا په دا میاشت کې الله پاک و انسان ته توفیق د خیر ورکړي چې د چیز کې ښه عملونه کوي. ښه عمل چې دی ګوره ګرد ورځ روژه ده، نو روژه چې ونیوله د انسان چې وږی سي، لوږه پر ده باندې راسي، نو د شهوت د ده قواوې دا چې شي دا کمزوري کړل سي، صحیح سلوک بدن یې مړ وي. نو چې دی خوله یې مړه سوله، پښې یې مړې سولې، لاسونه یې مړي دي، د خبرو هم نه دی، نو ټګ هم نسي کوی، غلط کارونه هم نسي کوي، ګوره دا منع سلو. او بل چې دی روژه ده دا یو خیر سلو، بیا لمونځ کې دا بل خیر سلو، تلاوت کې دا بل خیر سلو، او درس و تدریس کې بیا دا بل خیر دی. نو دا چی سلو؟ نو توفیق د خیر مراد دی. معنا سمانا فتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې خلاص سمانا الله پاک هغه اعمال د جنت چې په انسان ته نصیب کیږي هغه د تسشتي او نصیب سي. وغلقت ابواب جهنم، او بند کړل سي دروازې د جهنم. وسلسلة الشياطين، او بند کړل سي وتړل سي، سلسلت معنا وتړل سي، الشياطين شیطانان، سرکش شیطانان څه دي؟ یو دا کمزور شیطانان دي، کمزور شیطانان پروا نه لري، یو سرکش شیطان دی چې انسان نه پرېږدي ښه کار لره. سرکش شیطانان څه کوي چې الله پاک په دې میاشت کې وتړي، هغه د لږ کمزور شیطانان هغه ګرځي. وفي روایت فتحت ابواب الرحمه، او بل روایت کې راځي چې خلاص کړل سي دروازې د رحمت. متفق علیه، متفق علیه څه معنا چې دا روایت راغلی دی بخاري او مسلم دواړه کې راغلی دی. او دلته په حدیث کې چې راغلی چې غلقت ابواب جهنم، دروازې د جهنم څخه وسی بند کړل سي. دا کنایه ده د چا څخه؟ دغه نفس د صایم څه دی؟ دا روژاتي چې کوم نفس دی دا خلاص کړل سي د چا څخه؟ د ګناهو څخه. ځکه په عام وخت کې انسان هر وخت قواوې مضبوط وي نو د یو چیز کې ګناه کوي، لیکن چې روژه راغله بیا د ده چې کومې قواوې کمزورې سي، نو چې قوا کمزورې سوله، بدن کمزورې سول، نو اټومیټیک چې کوم د هغه د انسان ګناوې چې کوم د هغه کمزوري کېږي.